الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد. محترم رور پختنه کړي دا چې هر کله زمونږ نبی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم اخیری نبی دی او د نفس بل نبی ناراضي. نو کله چې عیسی علیه السلام ژوندې دی او په اسمانونو کې دی او قیامت ته نږدې برا کوزيږي، نو عیسی علیه السلام چې راشي نو دی به په کوم دین باندې به د خلکو فیصله کوي؟ آیا خپل دین خپل شریعت بچلی کنا په دین محمدی صلی الله علیه وسلم باندې فیصله کوي؟ نو د ټولو ناولنۍ خبره خدا دا زمونږ استاسو د مؤمنانو د مسلمانانو د نارینو د زنانو دا به مضبوطه عقیده چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم اخیری نبی دی او دا هغه نه پس بل نبی نه راځي. او څوک چې د نبوت دعوه کوي دا به دجالی، دا به لوی دروغجن او کاذب انساني لکه مرزا غلام احمد قادیانی او داسې نور. او په دې باندې متواتر دلیلونه موجود دي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام اخیری نبی دی. هغه کې یو دا آیت ته د قران کریم سورة الاحزاب آیت نمبر 40: ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. الله دې اخیری نبی دی. د قران احادیث خو بیا ډیر زیات دي په دې باب کې. هغه کې یو حدیث دا دی د امام بخاری رحم الله راوړی 3455 نمبر حدیث دی، مسلم کې دی 1842. ابو هريره رضی الله تعالی عنہ چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل: كانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء كلما هلك نبي خلفه نبي وانه لا نبي بعدي. ګوره دې کې واضح الفاظ دي چې لا نبی بعدی، زمانه پس بل نبی ناراضي. د قرنګ بل روایت ته صحیح مسلم کې 523 نمبر حدیث دی. د دې راویم دی ابو هريره رضی الله تعالی عنہ. په هغه حدیث کې دا راغلی دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای: فضلت علی الانبیاء بست اعطیت جوامع الکلم ونصرت بالرعب واحلت لي الغنائم وجعلت لي الارض طهورا ومسجدا وارسلت الى الخلق كافه وختم بي النبيون. په ما باندې د انبیاء علیه الصلوۃ والسلام دروازه بس د نبوت بنده شوې ده. د قرنګ بل روایت ته ترمذی کې د 2272. د دې روایت راوی دی انس ابن مالک رضی الله تعالی عنہ او وی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي: ان الرساله والنبوه قد انقطعت فلا رسول بعد ولا نبی. رسالت او نبوت دا ختم شوه، زمانه پس هیڅ نبی او رسول چې کوم دی په دنیا ته ناراضي. داسې بشماره ډیر دلایل و غیره دي. نو عیسی علیه السلام چې کله راکوشي نو دا به په خپل دین او په خپل شریعت فیصله نه کوي، بلکې د عیسی علیه السلام میشن چې کوم دی هغه به دین محمدی صلی الله علیه وسلم، د نبی علیه السلام چې دا کوم دین دی په دې باندې به د خلکو فیصله کوي او په دې باندې به عمل کوي. لکه دې باره کې دلیل یو دا حدیث دی، امام بخاری رحم الله دا حدیث چې کوم دی هغه راوړی دی 2222، مسلم کې 155 نمبر حدیث دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای: والذی نفس بیده لیوشکن ان ينزل فیکم ابن مریم حکما مقسطا فیکسر الصلیب ویقتل الخنزیر ويزع الجزيه ويفيز المال حتى لا يقبله احد. ګوره په دې کې دا الفاظ دي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی زما دی د الله په ذات باندې قسمی، هغه ذات چې زما ساده هغه په لاسو کې ده چې خامخا او په تاسو کې عیسی علیه السلام را کوزیږي. خو څنګه به را کوزیږي؟ نو خپل وی حکما مقسطه. عیسی علیه السلام چې را کوزیږي نو هغه په صفت د یو حکمران عادل باندې را کوزیږي. یو حکمران به، یو عادل به، یو انصاف به قائمي په دې ځمکه کې. نو دې کې چې دا کوم الفاظ دي حکما، دې باره کې امام عراقی رحم الله وی: المراد انه ينزل حاکما بهذه الشریعه
لا نبيا برسالة مستقلة وشريعة ناسخة، فإن هذه الشريعة باقية إلى يوم القيامة لا تنسخ، ولا نبي بعد نبينا كما نطق بذلك وهو الصادق المصدوق، بل هو حاكم من حكام هذه الأمة. طرح التسریب اتم جلد صفحه 117 کې. نو عیسی علیه السلام به په صفت د یو حاکم، یو مبلغ، یو مجاهد باندې راکوزیږي او په دین محمدي صلی الله علیه وسلم چې کوم دی په دې باندې فیصله کوي ښه. او بعضی کتابونو چې دا خبره لیکلې نو په دې باندې ډېر افسوس هم موږ له راځي او دا ډېره خطا خبره یې کړې ده. لکه د فقه حنفي یو کتاب دی شامی په نوم باندې، د هغې اول جلد صفحه 42 کې هغوی لیکلي دي د عیسی علیه السلام په باره کې لیکلي دي چې کله عیسی علیه السلام راشي نو ان یحکم بمذهب ابي حنیفه، وی دی به د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په مذهب باندې فیصله کوي. دا څومره د افسوس خبره ده چې د یو نبی نه سړی د یو امام مقلد جوړ کی. اوس عیسی علیه السلام نه مقلد جوړ کړی چې دا به حنفي او د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په مذهب باندې فیصله کوي. دا خبره کار چا کتابونو کې لیکلې ده، دا سراسر خطا ده او دا غلطه خبره ده. والله اعلم. هذا بالله التوفیق.